नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना थलाथata क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्ना इन कुन्ना यु'मिन्न बिल्लाहि वल यawmil आखिर व बु'ूलatuhunna अहqqu बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم सूरह बकरा वेमा पारा 228 नंबर आयत थी ददी आयातुनो दमकी आयातुनो सरा रबत और मुनासबत दादी चे पमकी आयातुन की हम द तलाक जिक्र उशो चाहा पसूरत इला क्यों उस पदी आयातुन की द तलाक नबात द इद्दत जिक्र की चिदा ज़नाना बा इद्दत सुमर बिया तेरी चिदीत दबली निकाह कवल इजाजत मिलोश इस्लाम यो बेहतरीन पाक मजेदार यो कामिल जामिया दिन दिन डेर इअ्तिदाल दिन दिन दे सलाम नौलान दी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दौर नमक की द यहूदियत और द ईसाइयत दागी प दिन और प शरीयत की और दागी प मुआशरा की यहूदियत की तलाक बिल्कुल जायज़ गैर मुअतबर कि सड़ी खजिल सुमर तलाकुन वर्की दत इजाजत दी कि खज साथी और कपरीब दी द तलाकुन नबाद हो दाद यहूदियान तरीक़ा व ईसाइयत की तलाक वर्कवल बिल्कुल नाजायज़ इस्लाम द इअ्तिदाल दिन दी कि द जरूरत प बिना क खावन खजल तलाक वर्कवी नुदा वर्कवली शी ईसाइयत पशान न दी कि तलाक पके जायज न दी और बे द यहूदियत पशान न दी कि द तलाक तादाद तहिस किस्म इअ्तिबार निश्ता बल्कि तलाकुना खचरता द शरीयत द अंदाजी बराबर शू नुदा खजबा पदे खावन बांदे हरामी नुदा यहूदियत हम खिलाफ द ईसाइयत हम खिलाफ और से कला दे खावन दे खजिल तलाक वर्क दा मुतल्लका जनानबा दबल खावन सर द निकाह कवल ओलांदी इंतजार के इद्दत बते रही चिदा पल सफाई मुकम्मल हासिल की द सफाई हासिल दो नबाद दा जनाना के चरबल खावन सर निकाह कई नो कबूल तलाक दरे किस्म नदी यो तलाक तलाक रजई देम तलाक तलाक बायन दी द्रेम तलाक तलाक मुगल्लज़ तलाक रजई दी तो खावन पल खिलाफ अल्फाज द तलाक सरा यो या तो तलाक नवर की दा खावन द इद्दत तेरी दून ओडान दी देख पल खिता रुजू कबूल शी कौलन औ फिअलन रजा द खज पके शर्त नदा तलाक बायन दी तो
چې الفاظ د جدایي وي او نیت د طلاق وي. الفاظ د طلاق وي لکه ښځې ته وي ته په ما باندې حرام یې، ته زما نه جدایي، ته مور کره لاړه شه، داسې قسم الفاظ. نو الفاظ د جدایي او نیت د طلاق دې ته وي طلاق باین. په دې سره د دې خاوند د ښځې سره نکاح ختمېږي، صرف تجدید د نکاح سره دا ښځه دوباره دا خاوند ساتلی شي، صرف نکاح به نه وي وتړي. خو په دې کې بیا د ښځې رضا شرط ده، ځکه بغیر د رضا د ښځې د نکاح د خاوند سره نه کېږي. دا دویم قسم شو. او دریم قسم طلاق مغلظ دی، چې الفاظ د طلاق سره خاوند خپل ښځې له درې پیرې طلاق ورکي، یا په یو ځای درې ورکي او یا په جدا جدا کلماتو سره درې ورکي. نو دا طلاق مغلظ دی، په یو وخت کې درې ورکي یا په جدا اوقاتو کې درې ورکي یا د دریو نه زیات. نو په دې سره د دې ښځې د خاوند سره زندګي تېرول حرام شو. د دې نه بعد دا ښځه به د دې خاوند دپاره اله حلالېږي چې دا ښځه د بل خاوند سره نکاح وکړي او سره نزدېکت وکړي او هغه ورته طلاق ورکړي. د هغې طلاق او د عدت نه بعد د اول خاوند له بیا راتلی شي. دا درې صورتونه د طلاق دي. د دې نه علاوه د طلاق یو درې قسمونه نور دي. یو طلاق احسن دی، بل طلاق حسن دی، او بل طلاق بدعي دی. طلاق احسن دی ته وایي چې د پاکۍ په دوران کې خاوند خپلې ښځې له یو طلاق ورکړي په الفاظو د طلاق سره، لکه وایي ته په ما باندې طلاق. دې نه بعد دا ښځه عدت تېروي، خاوند ته د رجوع حق حاصل دی تر د دې د عدت د ختمېدو پورې. او چې کله عدت پوره شو او بیا دې خاوند رجوع ونه کړه، نو دا ښځه په دې خاوند حرامه شوه. که نزدېکت کول غواړي نو نکاح به نه وي تړي، هغې نه بعد به دې ژوند تېروي. دا طلاق احسن دی. او طلاق حسن دې ته وایي چې خاوند خپلې ښځې د پاکۍ په دوران کې یو پیره طلاق ورکړي، یو میاشت، په بله میاشت کې د پاکۍ په دوران کې دویم طلاق ورکړي، او په دریمه میاشت کې د پاکۍ په دوران کې دریم طلاق ورکړي. او چې درې طلاق وشو دا ښځه په دې خاوند مکمل حرامه شوه، نه په نکاح کار کېږي او نه په رجوع باندې کار کېږي. دا دویم قسم شو حسن. او دریم قسم طلاق بدعي دی، چې سړی خپلې ښځې له درې طلاقه په یو ځای باندې ورکړي یا ډېر ورکړي. اگر چې زیات تعداد د طلاقو درې دي، خو چې سړی کله غوسه کې راشي نو کله ډېر هم ووایي، د هغه ډېر خو هسې وي، خو چې په یو ځای ورکړي د دې سړي دا طلاقونه واقع شو. اگر چې دا سړي دا کار ونه کړو، ځان ته د انتظار او د سوچ موقع پرې نه ښودله. دا د طلاق درې قسمونه شو. اوس چې کله طلاق وشو او دا ښځه عدت تېروي، اوس د ښځو قسمونه تقریبا څلور دي. یو قسم هغه زنانه دي چې هغې سره خاوند نکاح تړلې ده او لا ورسره ملو شوې نه دي، او ده ول اوس نه طلاق ورکړل بغیر د ملاوېدو. نو که دیلې په یو ځای باندې درې طلاقه ورکول خو مغلظ به شي، او که نه په جدا جدا کلماتو سره ورته بیل بیل وایي چې ته په ما باندې طلاق بیا ووایي او بیا ووایي. نو د اول طلاق سره باینه شوه، د دویم او د دریم طلاق دپاره ځای پاتې نه شو. نو که خاوند نزدېکت کوي نکاح به نه وي تړي، او که په یو ځای ووایي چې ته په ما په دریو طلاق لا ورسره ملو شوي نه دي، خالي نکاح یې کړې ده، نو په دې صورت کې د ښځې سره دو په نکاح باندې اوس کار نه کېږي. دا ښځه او بل خاوند سره نکاح کوي. یو د دې زنانه قسم شو. دویم د زنانه عدت کې او دا زنانه حامله ده، په ګېډه باندې بچې دي، چې دا زنانه عدت تېروي. د دې د عدت طریقه وزن حمل ده، بچې پیدا کېدل. چې کله بچې پیدا شو
نو دا ښځه د دې خاوند د عدت نه فارغه شوه. اوس که بل خاوند سره نکاح کې کولی شي د دې عدت به ختمېږي په بچي پیدا کړي، که هغه لږه موده وي او که ډېره وي. لکه قرآن کې الله فرمایي اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، د دې عدت وضع د حمل. دریم یوه زنانه ده هغه عمر نه کمه ده چې د هغې لا ماهواري نه راځي او نکاح یې شوې ده، یا عمر نه ډېره ده او ماهواري یې نه راځي، زړه ده آیسه ده او یا پکې عیب دی بیماری یې نه راځي، نو د دې عدت د طلاق نه بعد 3 میاشتې تېرول دي. بوډۍ ده یا کم عمره ده او یا معذوره ده چې د دې ماهواري نه راځي، نو د دې عدت هغه 3 میاشتې. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن. دې ذکر راځي سورۃ طلاق کې چې د آیسی او د غیر حایض عدت 3 میاشتې. او څلورم قسم یو زنانه ده د هغې ماهواري راځي، نو د دې لپاره عدت هغه 3 حیض دي. په طهر کې سړي طلاق ورکړي د پاکۍ په دوران کې، د هغې نه بعد د دې عدت شروع شو. یو بیماری راله بیا پاکي راله، بیا بیماری راله بیا پاکي راله، او ورپسې بیا بیماری راله. د دې بیماری ختمېدو نه بعد د دې ښځې عدت پوره شو. که دا ښځه بل چا سره نکاح کړي نو کولی شي. دا د زنانو قسمونه شو. اوس په دې مسله کې چې د زنانو دا عدت چې کله حایضي وي، حیض راځي، ماهواري راځي، نو د دې عدت د جمهور محدثینو رأی او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رأی دا ده چې دا د دې عدت دا 3 بیماری دي، 3 ماهواري دي، دې سره به دې عدت پوره کېږي. اوس که خاوند ورله طلاق رجعي ورکړي دي، یو طلاق ورکړي دي په الفاظ د طلاق سره، یا 2 طلاق ورکړي دي په الفاظ د طلاق سره، نو خاوند ته د رجوع حق شته. خو په شرط د دې که دې د دې ښځې سره ژوند د شریعت مطابق تېروي، رجوع دې ورته وکړي. او که د شریعت مطابق ژوند نه تېروي، خالي د هغې ظلمونه دپاره رجوع کوي، نو بیا دې ورته رجوع نه کوي. او بل که زنانه د دې ماهواري وي او یا د دې وضع د حمل وي، نو دا د صفا حل ووایي چې زما عدت روان دي، زما عدت پوره شو یا پوره نه شو. په دې کې ردا پټول نه کوي. که ماهواري پوره شي، عدت پوره شو، او د دې نه بعد دا پټول کې دا ګناه، او د دې په ګېډه باندې بچی دي او د دې عدت پوره شو، د دې وخت کې به دا وضع د حمل باندې اقرار کوي. دې کې به خیانت او دروغ نه وایي که په الله او په آخرت ایمان لري. او بل الله پاک فرمایي چې دې زنانو په دې خاوندانو باندې حق دي، لکه څنګه چې دې خاوندانو په دې زنانه باندې حق شته. البته د خاوند مرتبه او درجه دا په دې ښځه باندې اوچته ده. قرآن کریم او اسلام زنانو ته خپل حق ورکړی دي او نارینهو ته خپل حق ورکړی دي. په دې آیت کې رد دي د نن سبا دور د دین اسلام په دشمنانو باندې چې هغوی وایي چې موږ مساوات پیدا کړو د زنانو او د نارینهو ترمنځ. قرآن کریم مساوات نه دي ورکړی. قرآن کریم زنانه ته خپل حق ورکړي، نارینه ته خپل، خدا په خپل منځ کې برابر نه دي. زنانه دا مملوک او خاوند مالک دی. د خاوند مرتبه ده او د ښځې مرتبه په نسبت د خاوند باندې نشته. او دا برکت د اسلام دی چې ښځې ته مور ویلی شي، یا ښځې ته لور ویلی شي، او یا ښځې ته خور ویلی شي. د جاهلیت په دور کې هم دا فرق نو. او نن سبا په یورپي ملکونو کې د انګریزانو په معاشره کې دا تمیز نشته چې دا خور ده یا مور ده یا لور ده. د دې څه حقوق شته او که نشته. مور به هم ګرځي ګټه به کوي
لور بم ګرځي ګټه به کوي ځان له به ګټې کوي او خپل ژوند په هغې تېروي او بل هغې بیا وایي چې د معاشرې ترقي په دې کې ده چې ازادي زنانه اختیار کړي حالانکې د انسان او د زناور فرق انسان ته الله عزت ورکړی دی او عزت دا دی چې کوم څیز د پټولو دی هغه پټ ساتي زنانه د پردې ده دا به پرده کې وي او نارینه دا د بهادرۍ او د غیرت دی دی به بهر ګرځي نو بهر ګټه به خاوند کوي او په کور کې به ښځې له تیاره راوړي نو ښځې ته په اسلام کې عزت ډېر دی په نسبت د کافرانو د رواج او بل د کافرانو په معاشره کې د جاهلیت په دور کې کله به چې سړی مړ شو نو د هغې زنانو ته به په مال میراث کې حصه نه میلاوي اسلام ور حصه ورکړه دومره حده پورې چې سړی به مړ شو نو په میراث کې به زنانم یو کس ولی په میراث کې وړله چې دا پکې زما شو اسلام دا ترتیب ختم کو زنانه یې خود مختار کړه او زنانه ته په میراث کې مستقل حصه ورکړه کاغه د مور په صورت کې وي کاغه د لور په صورت کې وي او کاغه د ښځې په صورت کې وي او کاغه د خور په صورت کې وي کاغه د ترور په صورت کې وي د دې خپل حصه شریعت مقرر کړه دا برکت د اسلام او اسلام زنانو ته خپل حصه ورکوي د خاوند په کور د دې خپل حصه او د پلار په کور خپل حصه اسلام چې څومره عزت ورکړی دی داسې کوم بل دین نشي ورکوي نور د طلاق متعلق مسائل نه ان شاء الله بل درس کې ما وایو الله جل شانه کوي والمطلقات او طلاق شوی زنانا یتربصنا دیب انتظار کوي عدت تیری بانفسهن فقل زانن باندې ثلاثه قروء دري بیماره دري ماهواره او دري ماهواره د دې عدت ولا يحل لهن او ندی حلال د دې زنانو د پارا ان یکتمنا چې دې پټ کی ما بیماری یا اولاد خلق الله فی ارحامهن جل پاک پیدا کړی دي د دې پر رحمونو کې که بیماری صفا دی وي زما درې بیماری پوره شوه عدت په ختم او کنه بچي پکېټه وي صفا دی وي چې زما بچي پکېټه دي او زما عدت لا باقی دي ان كن يؤمن بالله فچرد ایمان ساتي بالله باندې واليوم الاخر فرض اخرت وبعولتهم او خاوندان د دې بیبيانو د دې زنانو احق اغدر حقدار بردهن فرجو کولو دې خپل زنانو ته فی ذلک بد عدت کی ان ارادوا اصلاحا فبشرط دې کچردا خاوندان اراده لري اصلاحا د دې زنانو سره د ژوند شریعت مطابق د تیرولو رجوع دې د پاره او کې چې آینده به خیال کو او ژوند به خطرو خو کدا سني اسې ضرر ورکی بیا دې رجوع وته نه کې پرې چې عدت تیر شي قبل چا سره نکاح کی وکي ولهم نو د دې بیانو مثل الذي پشان د خاوندې عليهن پدی بیانو ولهن او د دې بیانو حق دې خپل خاوندانو مثل الذي پشان د حق د خاوندانو عليهن چې دې په بیانو د خاوند حق دې په خپل بیبي خود دې زنانه په دې خاوند حق شته نو نه به خاوند ظلم کوي او نه به ښځه زیاتې کوي بالمعروف د شریعت مطابق وللرجال عليهن او د سړو د پاره په دې بیانو باندې په دې زنانو باندې درجه اوچتواله دي والله عزيز حكيم او الله غالب او حکمت والا ذات دي د خاوند مرتبه د سړي درجه دا په ښځې باندې ډېر په اعتبار د جنس نه په اعتبار افراد ډېر زنانا د ټول دنیا د انسانانو نه ډېر خېدي لکه مسلمان زنانا د کافر سړي نه خد د پیغمبر علیه السلام بیان زموږ د مسلمانانو نه خېدي خو په اعتبار د جنس سره د زنانو مرتبه د سړو نه کم الله پاک او تاسو ته په دین اسلام د ژوندۍ تیرولو سره د نیک عمل توفیق راکړي واخر دعوانا